په دې علماو کې یو عالم تیر شوی دی محمد بصیری دا د مصر عالم دی د خپل واقعه بیانوي چې زه د وخت شاعرم د یو بادشاه صفت د بل بادشاه صفت د دنیا دپاره وی زړه کې مې وي چې یاره د عبث ژوند دې تېر که راځه د هغه چا صفت وکړه چې یو ذخیره د آخرت شي خو دا د څه نه پیدا شو وی د مصر په کوڅو کې یو لار کې روانو یو ملیح ډېر ښایسته انسان مخې له راغی او زه ما سره بغل کشي وکړه ما ته انت رأیت البارحة فی المنام رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بېګا رسول الله په خوب کې لیدلی دی دی وایي چې والله چې رسول الله مې نه و لیدلی صلی الله علیه وسلم خو لیکن د ده دا خبرو دا لکه د برق وچلېده د حضور محبت وایي په دې کې داسې کار مې وکړه چې 3 قصیدې مې ولیکلې یو قصیده برده شریفه دویم قصیده مزریه دریم قصیده حمزیه په صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سه وایي چې دا مې څه وخت برابر کړل اصابني خلط الفالش عطل نصفي ما ته د پالش دا شمال نه دی سړي باندې ولګي دا ما ته ورسېده نیم بدن مې معطر شو وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مې خوب کې ولیده ما ته وی چې زما په صفت کې چې کومه قصیده دې لیکلې ده ما ته لږ واوروه دا بالکل حقیقت و واقعات دي اوس بصیری صاحب وایي چې ما ته فالج اټیک وشو وایي رسول الله مې خوب کې ولیده چې دواړه جهان سردار مې خوب کې ولیده ما ته وایي زما په صفت کې چې کومه قصیده دې لیکلې ده لکه ما ته واوره ما ورته چې صاحب ما 3 قصیدې لیکلې دي تاسو ته کوم یو واورم وی په سر کې چې دا راځي امین تذکر جیران بیسی سلمی مزجت دمعا جرا من مخلط بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمة او مضى البرق في الظلماء من ازمی وی چې شروع شم دا نبی اسلام مبارک به تراته صاحب وی چې دې ځای ته ورسېدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وای زما علم دې ته رسي چې بشر دی رسول الله بشر دی بالکل حقیقت یا دا نیم بیت میں جوړ کړی نو یا رانهیر شو درېدم دغه ځای کې وحضور رتائی وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدای مگنا بے شک چھ بند دے نور کلوار صفات دی پر اختیار فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَإِذَا نِم بیت رانا پاتے شو یا میں جو کڑے نو یا رانیر شو حضرت سیوز ہے کہ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ وای چې څو وخت قصیده مې ختمه کړه صادر مبارک را باندې واچو چې رایښ شم فالج نو صاحب ټیک ټاک هم صاحب حضرت ناتخوان ته خپل صادر ورکړی دی او صاحب لکه په یخې چې ورکړی او زما د په خدای قسم چې د حضور د صادر یو تار زه په عرش معلی نه ورکوم صاحب دا زما ایمان دی نور تاسو هڅه چې وایي صاحب زما دا ایمان دی صاحب او صاحب دا خو د حضرت دغه د قسم په خدای چې د صاحب مبارک حضرت خو پرېدا د صاحب مبارک کور مخې ته چې سپی پروت دی هم احترام کوم صاحب حضرت خو پرېدا صاحب خو جدا شان دی صاحب ها صاحب جگ جوړ شو وایي به د لارې روان وه
د سیند په غاړه مې چکر لګاو. ابو الرجا کان صدیقا لی، ابو رجا زما پخوانی دوست. ما ته وایي محمده ما ها صاحب ته ناجوړه نه وې، ته خو پالچ والی وې، ته خو د ګرځېدو نه وې. ما بس جوړ شم. نو ما ته وایي هغه قصیده لا تر لږ واوره. نو ما ورته وایي چې صاحب دا قصیده خو ما بغیر د رسول الله نه زړه کې مې وي، دا خو بل چا ته مې اورولې نه، ته څه خبرې؟ وایي چې کومه شپه د رسول الله ته ویله زه در سره ناست وم صاحب. هغه جدا خلک دی تللی د دنیا صاحب.